नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अज़्ज़ इस्मुहु फ़ी मुहकम किताबिही व मुत्क़न खिताबिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता व मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। मोमिनीन किराम, साहिबान फ़हम व फ़िक्र, द मौला अमीरुल मोमिनीन क़ाइदुल गुरुल मुहज्जलीन हब्लुल्लाहिल मतीन बाबुल्लाह शजर तक़वा नबी अज़ीम सिरात मुस्तक़ीम आयतुल्लाहिल कुबरा हुज्जतुल्लाहिल उज़्मा मुतकफ़्फ़िल हिदायत मुश्किल कुशा सिर्रुल्लाह अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलातु वस्सलाम विलादत बसादत शपादे। कुरान मजीद सूरे आले इमरान दरियम सूरादे तो खुदाई दगी सूरे की फरमाइश कवी इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास बिबक्का। दरुई ज़मीन बांदी दगी ज़मकी बांदी अवाल बैत अवाल खुना दे खुदाई इबादत फारा से जोड़श वाला आगा मकी की दे बक्का द मकी नमा दे खुदा काबा द बक्का दा काबा मुबारकन बरकात नडा करे खुदाई दिया वहुदन लिल आलमीन और टोल कायनात दोपारा हिदायत याद है। रोई जमीन बंदी अव्वल दो खुदाई बंदगी दोपारा कुमा खुना कुरान दिया वाजश पला जोड़श पला आगा मक्की की बैतुल्लाह आगा काबा दे वो दी बांदी द टोल मुसलमानों इजमा दे काबे के सेवाई अमीरुल मोमिनीन अली ना अलावा द काबे वसत के काबे के ही चोक पैदा न दे शवे। हाकिम निशापुरी अहल सुन्नत वल जमाअत अजीम इमाम दे इल्म हदीस के द इमामत दर्जे बांधे फाइज इमाम दे द रिवायात और द दरायात माहिर आलिम दे अगर खपल किताबी अल मुस्तदरक है अला साहिहैन के हम डाली कली दी द अहल सुन्नत आलिम द बरसगीर मशहूर आलिम शाह वलीउल्लाह अखपल किताब इज़ालतुल खिफा की लिखली दी अजमत अली शाह अखपल किताब के विलादत अमीरुल मोमिनीन अली के दा जुमला लिखली दे
تذکرة الخواص بلا دا لیکلی دی امام ذهبی صد اهل سنت ماهر محدث ده اغه خپل کتابی تلخیص کې لیکلی دی کعبه کې څنګه پیدا شوه ده دا حدیثونه تواتر سره غلي دي صرف په صرف هغه ذات امیر المؤمنین علی ده نه علی نه مخکې کعبه کې څوک پیدا شوه ده نه علی نه ورسته چا کې جرأت شته ده چې هغه کعبه کې پیدا شي کستر کې وخړو داغه کعبه کله جوړه شپله قرآن ذکر کرده سوره بقره کی خدای دیئی و از یرفع ابراهیم القواعد فی البیت و اسماعیل کلا داغه کعبه جوړیدله خدای د پیغمبر دی ای رسول آغا وقت یاد کا کلا حضرت ابراهیم پیغمبر کلا حضرت اسماعیل پیغمبر یرفع القواعد د کعبې بنیادونه بلند کوله کلا دغه کعبې کوټای جوړوله کلا ابراهیم و اسماعیل دغه بیت الله اگر چې د آدم پیغمبر زمانه کې کعبه وا خو بنیادونه تکمیل تا ابراهیم و اسماعیل ورسوله کلا دا کعبه تیار شوله خدای دا قرآن کې فرمایش کوي ایدی بنیادونه ابراهیم و اسماعیل وچات کړله دا کعبه جوړه کړله دوو معصوم و انبیاو جوړه کړله خو نه خدای حکم دا نه وکړو نه ابراهیم ته حکم وکړو نه اسماعیل ته حکم وکړو چې دغه بیت ته دغه خونې ته سجده وکړئ نه بل نبی ته وکړلو تا حضرت ابراهیم نو اخلا تو ایمو پیغمبر پوری سور انبیاء راخلا د تاریخ گواهی په مطابق باندې 3500 انبیاء راغله ار ایو نبی ته سجده وکړه ار ایو نبی ته عبادت وکړلو هغه مخ بیت المقدس ته کعبه ته نو کله پیغمبر راغلو پیغمبر یا اول سجده بیت المقدس ته کوله کله تحویل قبله وشوله دویمه سپاره کې خدای تفصیل ټول بیان کړی دی هغه مسجد مدینه کې ووس موجود دی پیغمبر کله بیت المقدس ته سجده کوله المنزه وخت کې حکم توشو ووس مخ کعبه ته توکا هغه مسجد زو قبلتین ووس یاشتاله وکا فکر وکړو ایو نبی ته سجده نه وکړله نو ته ابراهیم وکا نو ته اسماعیل وکا نه ابراهیم و اسماعیل نه ورسته څومره انبیا راغله 3500 انبیا راغله 3500 انبیا راغله هغوی ته سجده کوله مخ به بیت المقدس ته و ایمو پیغمبر ډېر وخته پورې سجده کوله بیت المقدس ته کوله دا څه وجه وه بیت اول هم امداده اول زمکې باندې روی زمین باندې خدای بندګۍ دپاره کوم بیت خدای وضع کړی و بندګۍ و عبادت دپاره هغه کعبه ده بیا بیت المقدس ته سجده وینې کېدله که چیرې قرآن ته مراجعه وکړو که چیرې روایاتو ته سترګې وغړوو نو قرآن او روایاتو کې بیان دي چې کله حضرت آدم پیغمبر کله تاریخ موږ کله هغه خاټه وغږلی شوله کله بدن جوړ شولو ډېر وخته پورې هغه بدن یوه ځای کې یخی و کله روح وکې نه وچولی شوی خدای ملائکو ته حکم نه و کړی چې سجده ورته وکړه ویلې بدن قابل سجده خدای نه و ګرځولو د آدم جسد کله او دا هم تاریخ کې شته دي چې ملائکو څنګ ته تېرېږي پوښتنه به یې کوله چې دا جسم دا بدن څه خدای جوړ کړی دی دا چا جسم دی خو قرآن دی څه ډېر وخته پورې د حضرت آدم پیغمبر هغه بدن څه یخی و قرآن دی فاذا سویته فنفخت فیه من روحی خدای دی څه کله ما اغ بدن کې اغ جسم کې څه ډېر وخته پورې یخی شوی و څه کله خدای دی من روحی څه ما خپل روح وکې واچولو خدای
نسبت ورکوي د آدم روح ته د خپل روح سره نسبت ورکوي خدای دی ای چې کله ایمان روح مو کې واچولو همدغه ای کې خدای پاک او الله ساجدین دلته پاک او باندې فارغلی ده عربی کې پا مقصد ده څه پاورند څه خدای دی ای څه کله مو کې روح واچولو پاورند بالکل یو سکند ایوال لحظه تاخیر و نه کوئی عمل کو پاک او الله ساجدین څه اوس بدن کې روح راغو سجدا وته کوي نکابات کله ابراهیم و اسماعیل جوړه کړله د حضرت آدم بدن پیشان کی تشبیه لري اوره پورې قابل سجدا نه وه خو څه کله 13 رجب باندې روح کعبه څه کله امیر المؤمنین هغه مبارک نور دا د کعبې باطن ته راغللو هغه نه وروسته دغه کعبه قابل سجدا وګرځېدله یو صلوات وایي محمد آل محمد ازکا اغا امیر المومنین دے 13 رجب 30 عام الفیل کے کعبے کے دا علی ولادت بشو دا شرف صرف علی تا ملاو شوے دے دا شرف دا فضلات دا فوقیات بل ہیچ ہوتا نہ دے ملاو شوے اغا کعبے کی پیداو شوے بھی بی بی فاطمہ بنت اسد سکل راغلا کعبے تا ودریدا ابن قناب د نمیږي هغه دی عربي دی چې مسترګې خړولې څه کعبې ته دغه پوکه بیبي څه کله راغله یوه خطبه یې تلاوت کا خو یوه جمله یې دا وکړې وکړه او پروردګاره بحق المولود الذي فی بطني زه تا ته واسطه درکوم و خدایا زه تا ته التجا کوم واسطه د دغه مولود درکوم پی بطنی چې کومې ما بطن کې دی لما یسرت علی ولادتی د ولادت دغه تکلیف ما ته آسان کا هغه ابن قناب دی چې دغه جملې سره چې کله ما یې کعبې دیوال ولیدلو انفاتها هغه دیوال شاک شولو بیبي نن دخول وکړلو نو وتله درې ورځې وروسته بیبي راووتله تفصیلات ډېر زیات دي چونکې ټیم کم دی درې ورځې وروسته چې کله بیبي راووتله امیر المؤمنین ورسره غوږې کې دی مولا خپل سترګې اوسه پورې نه دي غړولي پیغمبر ورته مخکې راځي مولا امیر المؤمنین هغې پاکې بیبي پیغمبر ته ویر کو خو چې کله پیغمبر ته ویر کو نو فورا مولا امیر المؤمنین خپل سترګې مبارک جبینې د مصطفی خلاصې کړلې اول جمله پیغمبر څه ورته وکړه چې ټولو مسلمانو لیکلي دی چې یا علی تا ما خپل نظر مخصوص کو ما ټول خپل علم تا سره مخصوص کو یا علی مولا ده ورته وایي یا رسول الله کوم کتاب تلاوت تا وکم تورات وکم زبور وکم انجیل وکم یا قرآن نازل نده شوه قرآن نزول نه لاس کاله مخ امیر المؤمنین د قرآن تلاوت مصطفی آغوش کې وکم مصطفی تصدیق وکړلو خو اول الحمد سوره نه شروع اول امیر المؤمنین د قرآن سوره مومنین تلاوت مولا وکړلو سوره مومنین تلاوت علی شروع کړلو اشاره یې وکړله د سوره مومنین تلاوت نه آغاز د قرآن علی ځکه وکړو چې علی امیر المؤمنین دی ځکه د مؤمنانو صفتونه یې بیان کړه سوره مومنین تلاوت یې وکړو بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون د مصطفی آغوش کې اول کلام د علی انده ده څه کامیابی د مؤمنانو ده بس کامیابی د پاره فلاح د پاره شرط کوم ده هغه ایمان ده څه کله ایمان نشته ده بیا بالکل کامیابی نشته که انسان غواړي څه کامیابی حاصله کړي بنیادي شرط هغه د پاره ایمان ده ځکه امیر المؤمنین اول جمله د سوره مومنین اول آیات پیغمبر آغوش کې قد افلح المؤمنون کامیاب مؤمنین دي مؤمنین څوک دي قرآني صفتونه خیری دي علی د مصطفی
آغوش کی بینوی مولا دی الذین هم فی صلاتهم خاشعون که مؤمنان پیژندوی په المنځوی و پیژندوی هغوی المنځو کې عجزه ډیره کو قرآن دی. دویم صفات کوم د مؤمنانو والذین هم عن اللغو معرضون هغه بے خدا خبری نه کوي، هغه لغویات و ادیگی خپل ژبې نه کوي، هغه داسې خبرې نه کوي چې هغه ګناه والا خبرې وي، هغه زیاړې نه کوي، هغه بدې خبرې نه کوي، هغه چاته کږي نمې نه خوري. د دویم صفت مؤمنینو علی د پیغمبر آغوش کې بیان کو، قرآن بیان کړی دی. دریم صفت د مؤمنانو بینوي پیغمبر آغوش کې بینوي والذین هم للزکات فاعلون، مؤمنان هغه دي چې هغه زکاتونه یې ورکوي. هر یو شي خپل زکات دی، ای خبرو خپل زکات دی. زکات معنا پاکي خبرې پکول، زړه نیت شو باندې صفا کې دا زړه زکات دی. سترګې غړول ځکه قرآن ته غړوي، والدینو ته غړوي، عالم ته غړوي، دا سترګو زکات دی. دغه لاس دی ای خدای اطاعت کې استعمالوي، دغه لاس زکات دی. دغه خپې دي چې خدای پر استعمالوي، دا خپو زکات دی. یعنی هر یو عضو چې څومره اعضای جوارح وجود کې دي چې انسان خدای د پر استعمالوي، هر یو عضو خپل زکات دی. هغه نه وروسته د قرآن مجید مخکې بل آیات یایي چې والذین هم لفروجهم حافظون، مؤمنان هغه دي چې هغه د خپلو شرمګاهو حفاظت کوي. والذین هم مولای څه مؤمنین هغه دي، مؤمنان هغه دي بل علامات داده لی اماناتهم، هغه د اماناتو ادایګي صحیح کوي. و عهدهم راؤون، چې چا سره کومه وعده وکړي هغه وعده صحیح پر کوي. که وعده صحیح پر نه کا، که امانات صحیح ونه رسولو، هغه مؤمن نه دی. قرآن دی نبی بیا واسطه د علی ویر کړله. یو صلوات وای محمد علی محمد. صرف فاطمه بنت اسد واسطه خدای ته نه ورکا، وسیله علی نه وګرځولو چې خدای د علی واسطه در کوم، د باطن کې مکم مولود دی دغه واسطه در کوم. څومره انبیا تیر شوي دي، هر یو نبی چې کله دعا کړې ده خدای ته علی واسطه ورکړي دي. د اهل سنت عالم دی، مشهور تفسیر دی هغوی تفسیر مظهری نامه دی، اردو کې هم موجود دی، 10 جلدو کې دی. هغه لیکي قاضی ثناء الله پانی پتی دا جمله ده، دا د تفسیر مظهری جمله ده. ما بالغ احد درجة الاولیاء من الامم السابقه الا بتوسل روح علی ابن ابی طالب کرم الله تعالی وجهه. تفسیر مظهری والا قاضی ثناء الله پانی پتی لیکي سوره اولیات مخکې من الامم السابقه، سوره سابقه امتو کې سوره اولیات تیر شوي دي، چې کله هغوی خدای سره توسل کړی دی، چې کله دعا کړې ده هغوی وختي دي چې ما دعا قبول شي، هغوی خدای ته واسطه ده بتوسل روح علی ابن ابی طالب، خدای ته واسطه علی ورکړې ده، چې کله علی واسطه ورکړې ده هغوی مشکل حل شوی دی. امیر المؤمنین سوای رسول الله نه څومره انبیا دي، ټولو انبیاء علی افضل دی. د اهل سنت عالم دی امام فخرالدین رازی، ډیره لویه نامه دی. هغه خپل تفسیر کې مفاتیح الغیب کې څه مشهور دی، تفسیر کبیر سره
اهل سنت نما د عالم تویر کړی دی امام المشککین د شاک کونکو امام دا څکلا د سوره آل عمران 61 نمبر آیات تفسیر څکلا لیکي هغه د مبهلی میدان کې هغه آیت تفسیر څکلا لیکي چې هغه کې علی نفس رسول ګرځیدلی دی هغه خپل تفسیر کې لیکي څه علی نفس رسول ایدی معنا دا ده څه سوره کمالات اول نه واخه اخره پورې مصطفی تویر کړی شوی دی هغه ټول کمالات او فضائل نفس رسول تقاضا ده څه خدای علی ته خمیر کړی دی اغا لیکي چې څوره انبیا تیر شوي دي امام فخرالدین رازی جملې دي چې څوره انبیا تیر شوي دي هر یو نبي ته خدای خپل فضایل ورکړي دي خپل کمالات ورکړي دي خو دا څوره انبیا دي ټولو انبیاو کمالات ټولو انبیاو فضایل چې یوه وجود کې جمع کړي دي هغه نامه علی دی امام فخرالدین رازی ایوا بل جمله لیکي تاسو لوټ تفسیر کبیر کې دا حدیث وکسوي ام دي کې لیکي چې دغه آیه کې صرف نه دغه پیغمبر فرمایش وکړو چې سوره فضائل د انبیاء دي هغه علی کې موجود دي دا حدیث امام فخرالدین رازی تفسیر کبیر کې لیکل دی چې پیغمبر دی من اراد ان ينظر آدم بعلمه ونوح بعلمه وموسی بهیبته و عیسی بجلاله څکا چوغا کسی څه د آدم علم وکسي د نوح عظمت وکسي د موسی هیبت وکسي د عیسی زهد وکسي فلینظر الا علی ابن ابي طالب هغه علی د سترګې وغړوي ټولو انبیاو فضائل او کمالات دي پیغمبر دی هغه علی کې جامع دي صلوات بیا محمد علی محمد بس دیکھنا وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد